کسان وایي چې زه په ویډیو کې را نشم او په ویډیو کې خبرې ونه کړم او وایس اوور چې دی دا وکړم. سر به تاسو اوس ځینې کسان کتلي چې هغه مخامخ خبرې نه کوي خو ځان له ویډیو د مخکې نه کړی بیا وروسته ویډیو چې دا هغې ریکارډ کړي او په هغې له پاسه ډبلینګ کوي وایس اوور کوي. نو په هغې کې ځینې غلطیانې دي یو څو غلطیانې دي هغه راته ښیم غلطیانې خو داسې ډېرې پکې راځي خو زه چې درته کمې ښیم نو د دې خبرو چې دی تاسو به خیال ساتئ که نه ستاسو اواز چې دی دا په دې کې صفا نه راځي ستاسو ویډیو چې دا به صحیح چې دا به نه ریکارډ کېږي تاسو چې په هغې کمې خبرې کوئ هغه خبرې چې دي هغه به هم صحیح نه وي. نو په دې کې د دې یو څو خبرو چې دی دا به تاسو لازم خیال ساتئ ځکه موږ په ټیک ټاک کې موږ له ځینې کسان راغلل نو هغه اکثر وایي موږ چې ویډیو جوړو په دې دومره محنت راځي هغه ویډیو چې دا هغه ریکارډ کوي دې ته موبایل ته یې خوله نیولې او په دې باندې ریکارډینګ کوي. نو اول نمبر غلطي خو دا ده چې یو کس دغه شانتې موبایل خولې ته نیولی نو د ټول نه غټه غلطي خو دا ده چې ته داسې خبرې کوې لکه زه اوس دې موبایل ته دغه شانتې خبرې کوم یا مایک ما داسې نیولی او دې ته زه خبرې کوم نو زما د خولې نه چې کم سا راوځي یا زه سا د کوم نو هغه ټول اواز چې دی دې مایک ته ډایرکټ ځي یا زما د خولې نه چې کم اواز راوځي نو د هغې پرشر سیوی نو د هغې د وجې نه چې دی اواز هم صفا چې دی دا نه ریکارډ کېږي. نو هر کله که تاسو مایک داسې نیسئ یا دغه نیسئ د موبایل نیسئ ځینې مایکونه خو د دې لپاره راغلي چې به تاسو داسې نیسئ خو هلک په فاصله کې داسې دومره چې دی دومره په فاصله کې تاسو موبایل چې دی دا هم نیولی شئ خو ځینې کسان یې ډېر نږدې نیسي نو چې ډېر نږدې تاسو نیسئ نو د دې سره ستاسو د اوانه د خولې نه چې کومه پرشر راوځي نو هغه پرشر به دې کې ورته نه کېږي نو ستاسو په اواز کې چې دی بیا هغه سوینګار چې دی دا خېږي نو ستاسو اواز چې دی دا صفا نه راځي. همیش دپاره چې تاسو داسې دغه کوئ ریکارډینګ کوئ دوباره لکه تاسو په هغې ډبلینګ کوئ نو دغه چې دی دا به دې ښکته نیسئ لکه څنګه چې زموږ دا مایک دی دا مایک څنګه ښکته دی نو دغه شانتې لس انچي چې دی کم از کم ستاسو د دې خولې نه چې دی دا ښکته دغه شانتې نو ستاسو اواز چې دی دا به صفا راځي یا ته داسې لرې پوره خو که داسې نږدې تاسو ونیولو نو ستاسو اواز چې دی دا به صفا چې دی دا به نه ریکارډ کېږي او د هغې د وجې نه به مسله جوړېږي. بل لا چې تاسو په موبایل باندې دا کوئ نو کامره چې ده نو په دې کې به پنکه چې ده دا به بنده ساتئ ځکه د پنکې اواز چې دی دا موبایل راکاږي مایک چې دی دا نه راکاږي مایکونو کې قسمه قسم مایکونه چې هغه نه راکاږي خو موبایل چې دی دا د پنکې اواز چې دی دا راکاږي نو دا به کوشش کوئ چې پنکه چې ده دا به بنده ساتئ چې پنکه تاسو بنده ساتئ نو ستاسو اواز چې دی دا به صفا راځي. بل لا اکثر د ځینې کسانو اواز چې دی هغه ډبلیږي په کامره کې به تاسو لیدلي زموږ مخکینۍ ویډیوګانې چې دي هغې کې به هم اواز چې دی دا به ډبلېدو ولې چې کومه په کور کې خوشې کامرې موږ هغې کامرې ته ځو په هغې کې موږ ځانه ریکارډینګ چې دی دا کوو یا یو ګودام یا یو بل ځای په هغې کې موږ ریکارډینګ کوو خو اکثر داسې کامرې چې په هغې کې د سره سنۍ پراته نو کله چې په هغې کې موږ ریکارډینګ کوو نو په هغې کې اواز چې دی دا ډبلیږي نو کوشش به کوئ چې په داسې کامره کې کوئ چې په کامره کې سامان چې دی دا لازم پروت وي ستاسو سره خو دومره پیسې نه په دغه وخت کې چې تاسو ځان ته هغه سیسټم ولګوئ چې هغه اواز چې دی هغه کنټرول کړئ نه خو تاسو نه شئ لګولی چې ځای په ځای په دیوالونو او په چت باندې تاسو هغه ولګوئ ستاسو اواز چې دی دا نه ډبلیږي نو تاسو به داسې کامرې ته ځئ چې په کومه کامره کې سامان مامان دا هر سره پروت وي په هغې کې به یو ځای ته ودرېږئ په هغې کې به ریکارډینګ کوئ نو ستاسو اواز چې دی دا به نه ډبلیږي. که دغه شانتې تاسو په خوښه کې وکړو او تاسو ریکارډینګ وکړو نو ستاسو هغه اواز به ډبلیږي څوک به پرې نه پوهېږي که ستاسو سره مایک ولنئ په مایک کې چې دی هم بیا هغه اواز چې دی دا ډبل راځي نو د دغې خبرو چې دی دا به هم خیال ساتئ. بل لا چې تاسو ریکارډینګ وکړو ریکارډینګ نو اول چې دی تاسو به اواز چې دی دا به ریکارډ کوئ اول به اواز ریکارډ کو چې اواز ریکارډ کو نو ویډیو چې دا په سموي داسې به نه کوئ چې تاسو ویډیو جوړه کړي او اواز چې دا په سموي که اواز به تاسو سموي نو بیا به هغه اوټ راځي او کله چې تاسو ریکارډینګ وکړو اول نمبر تاسو خپل دا اواز ریکارډینګ وکړو چې هغه یې وکړو نو هغې له بیا تاسو د خپل ویډیو کلیپونه چې دي دا تاسو راوستی شئ کلیپونه به دومره حالئ چې تاسو غټ غټ کلیپونه اخیستئ مثلا تاسو یو ځای کې 10 سکنډه کلیپ لګي تاسو 40 سکنډه هغه والئ ځکه په دې کې ضرورت راتلی شي کېدای شي ستا 15 سکنډو ته ضرورت راشي نو هغه ته کلیپ کټ کولی شي هغه کلیپ او هغه د خپل اواز سره چې دی دا لګولی شي نو اول به تاسو د هغې لپاره ریکارډینګ چې دی دا په دغه باندې وکئ ریکارډینګ به خپل وکئ نو د هغې نه وروسته چې دی په ایډیټینګ کې به ورسره ویډیو لګوئ تصویر لګوئ هغه ورسره تاسو وروسته چې دی دا لګولی شئ په ټایم باندې چې ویډیو ته تاسو ګورئ نو په ډېرو خبرو کې چې دی تاسو به غلطېږئ. بل لا ریکارډینګ ټایم چې دی کله تاسو دغه کوئ د وایس اوور کوئ نو هغه په څه ټایم کې به کوئ زیاتر کوشش به دا کوئ چې په سهار وختي کې تاسو ریکارډینګ وکئ په سهار وختي کې لکه ریکارډینګ خو تاسو د ویډیو وکړو خو کله چې تاسو په هغې ډبلینګ کوئ نو په دغه ټایم کې انسان چې دی دا پره شي تازه وي لکه
تازه به دی باندې چې دی راپاسې مازغار سره چې دی دی برابري خو کله که ته په ورځې لکه ماسپښین ټایم کې په ډې ټایم کې اکثر ځینې کس چې دی هغه ستړی نو د مازغو له چې دی خبرې چې دی د هم نه راځي او په ډېرو خبرو کې چې دی غلطېدی هم شي نو کوشش کوئ چې دغه ټایمونه چې دي دغه به ګورئ بل لا د مایک د دغه نیو چې دی د موبایل د نیو هغه مې راته وویل چې په دې ډیزاین کې چې دی تاسو موبایل نیوی شئ که دغه شانتې تاسو ونیولو نو ستاسو اواز چې دی دا مکمل غلطي او دغه سیسټم چې دی هغه به هم دغه شانتې جوړوئ چې داسې کامرې چې په کامره کې سامان چې دی دا پروت دي که سامان پکې نه نو دغه به ډبلیږي او بیا به ستاسو هغه ویډیو چې دی هغه به ښه نه راځي اوس نن سبا زیاتره دغه کسان چې دی هغه ویډیوګانې جوړوي چې هغه بهر ته وځي او خپل کم کارونه د ورځې کړي نو په هغه کارونو باندې چې دی ریکارډینګ کوي نو د هغې نه خو مخکې تاسو ریکارډینګ نشئ کولی ځکه چې اکثر ځینې کسان د کور نه وځي نو قسمه قسم مشکلې چې دي هغه ورته راتلی شي د به اراده د یو شي کړي او را به ورته شي بل شی نو تاسو به لاول چې دی د هغې نه به ریکارډینګ وکړئ د هغې نه به کلیپونه چې دي دا به جوړ کړئ هغه کلیپونه چې دي هغه به بیا وګورئ د هغې نه مخکې چې هغه کلیپونه تاسو وکتل بیا به تاسو هغې له ریکارډینګ وکړئ چې څنګه یو ریکارډینګ وکړو په ریکارډینګ له پاسه چې دی بیا د هغې تصویران چې دي یا ویډیوګان چې دي هغه تاسو د دې سره چې دی ټچ کولی شئ نو ستاسو ویډیو چې دا به ښکلې برابر راځي او که دغه شانتې ډایرکټ تاسو کوئ نو هر سره چې دي هغه به ستاسو برابر نه په اوله کې ځینې کسان خو اوس په وشي دي کم چې کوي نو هغه په وشي دي د هغو ویډیوګان چې دي هغه برابر دي خو کم چې نوي نوي شروع کوي نو دغه غلطیانې چې دي دا به تاسو نه کوئ